Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, from second year biology, today we are going to explain the next topic, functional anatomy of kidney. دینه مخکې موږ پرون د کډنی چې کوم مورفالوجي او کوم ظاهري شکل صورت هغه موږ ډسکس کړو. بیا موږ د هغې سره دا هم ډسکس کړو چې یاره ګرده څه کار کوي، هغه کارونه هر څه موږ مینشن کړي دي. نن موږ دا ډسکس کوو چې یاره یو زموږ سره یو ګرده ده، د هغه موږ کراس سیکشنل واغستو، داسې لینث وایز هغه موږ کټ کړه، په دې کې کم کم پارټس دي نو هغه به موږ سټډي کوو. د اناټمي مطلب دا دی چې کله یو آرګن هغه موږ انټرنلی دننه سټډي کوو نو دا ته به څه اناټمي. Kidney, it is a compound tubular gland covered by a connective tissue capsule. That is a kidney definition show. It is a compound tubular. Compound da matlab che da yo complex tube like tube se te nalu to hui. Tubular gland da je da mukhtalif secretion chemical hormone khariji covered by a connective tissue. او د دې نه چاپیره د connective tissue یو membrane هم شته، پای کې د ګرده بنده ده. هیلس څه ته وایي؟ it is a depression through which، یعنی چې تاسو ګردې ته داسې وګورئ سټوډنټ، لکه دا اوس یو ګرده ده، د دې ګردې د پاسه یو ټوپی شانتي هم هغې ته اډرینل ګلینډ، خو دا کم جوور ځای چې دی دا یې دې ته وایي هیلس. this depression is called هیلس. په دغه هیلس ورته سټوډنټ رینل آرټري انټر کېږي، په آرټري باندې ورته سپا اکسیجنیټډ بلډ دننه ځي، رینل وین باندې دی ډي اکسیجنیټډ بلډ واپس راوځي، په دې باندې نروز د دماغ چې کوم کنیکشن دی هغه هم راغلی دی او هغه دی ګردې ته انټر شوي دي، او په دې ډپریشن باندې د دې ځای نه چې کوم دی یو نری پایپ هم راختلی دی داسې، هغې ته موږ څه وایو سټوډنټ؟ هغې ته موږ وایو یوریټرز. دا خبره کلیر شوه؟ یعنی هیلس هغه مقام دی چې په هغې باندې دا سیزونه دننه کېږي یا ترې بهر وځي. اوس موږ لیکو چې لیرز آف کډني، بیا دا خبر هم ځان سره نوٹ کړئ چې دا د کډني کنویکس سایډ دی او دا یې کنکیو سایډ دی. کنویکس هغه سایډ ته وي چې هغه بهر ته وتي، کنکیو هغه سایډ ته وي چې هغه دننه سایډ ته جوړ وي. دا خو کلیر دی که نه؟ کنویکس بهر سایډ، کنکیو دننه سایډ. اوس موږ وایو چې لیر آف کډني، د دې کډني بیسیکلي څو قطارونه دي، څو لیرز دي. یو زموږ سره دی آوټر کارټکس، لکه دا ګرده ده نو په دې کې داسې یو نری لیر دی، هغې ته موږ څه وایو سټوډنټ؟ هغې ته موږ وایو رینل کارټکس. څه به ورته وایي؟ یا به ورته صرف کارټکس. رینل چې کله هم راشي دا ګرده ریپرزینټ کوي. د دې رینل کارټکس نه دننه سایډ ته داسې کون لایک سټرکچر دی. څه دي؟ کون لایک سټرکچر دی. کون دا مطلب دی چې داسې درې ګوټه شانتې سټرکچر دی چې هغې ته موږ څه وایو سټوډنټ؟ هغې ته موږ وایو پایرامډ. څه ورته وایو رکا؟ pyramid. These are conical structure. دا conical structure چې په کوم ریجن کې پراته دي هغې ته موږ څه وایو؟ رینل میډولا. څه ورته وایو؟ دا ریجن چې زموږ سره کم دی هغې ته موږ څه وایو؟ رینل میډولا. او په رینل میډولا کې دا پایرامډ دا د 8 نه واخله 18 پورې څومره وي؟ د 8 نه واخله 18 پورې دا راوند سټرکچر پکې موجود وي. بیا سټوډنټ دا سټرکچر چې په کم مقام باندې کولاویږي او د کم دی نه یوریټر شروع کېږي دا ځای، نو دې ته بیا موږ څه وایو؟ رینل پیلوس. څه ورته وایو؟ رینل پیلوس. یعنی د کم مقام نه چې دا یوریټر شروع کېږي نو دې ته موږ څه وایو؟ رینل پیلوس. دا خبره کلیر شوه که نه؟ دا کلیر. اوس موږ داسې چې کارټکس، اټ از ا ډارک ریډ کلر، اټ از ګرینولر. دا یو ګرینولر دی، ګرین لایک دی، د دانې په شانتې دی. اټ کنټین، په دې کارټکس ریجن کې څه پراته دي دې ته دا ځان سره نوٹ کړئ. اټ کنټین رینل کیپسول پلس کنولیټډ ټیبیول. یعنی په دې کارټکس ریجن کې دا ریجن او دا بره دا کم فولډ چې دي دا سیدونه دا په کم ریجن کې پراته دي؟ دا په کارټکس ریجن کې پراته دي. دا خبره کلیر شوه؟ او دا لاندې دا کم دا ټیوب چې دي دا په کم ریجن کې دي؟ دا په میډولا ریجن کې دي. دلته موږ ډرا کړي دي. ها په دې کې کیپسول وي او کنولیټډ ټیبیولز پکې وي. بیا میډولا اټ کنټین ټیوبولر اینڈ ویسکولر سټرکچر. په دې میډولا کې ټیوبولر کم چې دا ټیوب لایک سټرکچر دی دی، او د دې نه چاپیره بیا بلډ ویسل هم وي. د دې نه چاپیره څه سټوډنټ؟ دا داسې د بلډ ویسل یو جال هم جوړ کړي. دا اوس سره هم ډرا کوي. It contain tubular and vascular structure. Vascular مطلب دا چې blood vessel وي د دې نه چاپیره arranged in parallel
چې دا داسې پیرالل په نیغو وي. ریډیل لاینز ځینې دا ټیوب داسې دي او دا ځینې لاین په داسې دي. دا خبره کلیر شوه چې کوم دا ټیوب په نیغو دي یعنې ځینې داسې لاین دي او ځینې پکې داسې لاینز دي. It contain 8 to 18 medullary renal pyramid. یعنې په دې کې دننه دا چې موږ کوم ډرا کړي دي دا سیدونه دا پکې دننه دا په کوم ریجن کې پراته دي دا په میډولا کې پراته دي. دا پکې څومره دي 8 نه واخله 18 پورې. ها بیا موږ رینل ساینس چې په دې کډنی کې کم چیمبر دی ایته موږ سوې ساینس نو پای کې موږ سره یو چیمبر دی رینل پیلوس هغه موږ دې ته وایي دې ته سوې رینل پیلوس. بیا موږ سره برانچز اف نروز دی کډنی ته د دماغ کنیکشن هم راغلی آرټریز هم راغلی وینز هم راغلی لوز کنیکټیو ټیشو په دې کې په دې رینل ساینس کې په دې دننه چیمبر کې په دې کې کنیکټیو ټیشو هم شته او فیټس پکې هم شته ځای په دلته سری پکې فیټس دي. خبره کلیر شوه. اوس د ګردو بیسیک یونټ یعنی دا ګردې د څه نه جوړې دي؟ دا الله تعالی د یو کچ یونټ نه جوړې کړي چې هغې ته موږ څه وایو نفران. څه ورته ویل کا یو نیوران د نیوران د دماغو بیسیک یونټ دی او نفران هغې ته ورته غفران ولیکي. ویل کا دا څه دی؟ نفران دا د ګردې د ټولو نه بیسیک یونټ دی چې په کوم کې فلټریشن کېږي. څه کېږي؟ لکه څنګه چې یو فنل یو نو فنل داسې یو سټرکچر وي فنل یعنی ته دا بلډ راځي او هغه څه کېږي هغه فلټر کېږي. نو دا یې ته موږ څه وایو نفران. دا نفران په هره ګرده کې 1 میلیون یې څومره 1 میلیون نه لږ سیوا وي یعنی مطلب دا دی چې په هره ګرده کې 10 لاک نفران هغه ځای په ځای پراته دي او د نفرانو کار سره چې بلډ راځي نو هغه یې ریسیو کوي هغه یې فلټر کوي هغه یې نچوړی. په خبره پوه شوې؟ او چې کله نچوړ کي هغې نه څه جوړ شي؟ ایک ته جوړ شي. څه ته جوړ شي لکه قاري صاحب؟ او ایک بیا په هغه کې جمع شي بیا به تاسو ایک میک کوئ که نه په هغه پایپ شانتې. اوس مونږ وایو چې دا نفران دا څه نه جوړ دی نو په دې کې دا خبره ځان سره نوټ کړه رینل کارپسل او رینل ټیبیولز دا دوه پارټس دي دا نفران. اوس دا مونږ لیکو چې دا رینل کارپسل په څه باندې مشتمل دا ګلومیرولس او بومین کپسول. دا کوم ځای چې اټ از ا کپ شیپ سټرکچر دا کپ شیپ چې کوم سټرکچر د سټوډنټ دې ته موږ څه وایو بومین کپسول. او په دې کې دننه د آرټریز چې کوم ګروپ دي نو هغې ته موږ څه وایو ګلومیرولس. دا خبره کلیر شوه؟ لکه دا کپ شیپ سټرکچر دی هغې ته موږ وایو بومین کپسول. په دې کپسول کې دننه څنګه چې د انګورو یو غونچک وي دغه شانتې د آرټریز یو غونچک پکې پروت دی هغې ته موږ څه وایو ګلومیرولس. خبره کلیر شوه؟ اوس موږ وایو ټیوبولر پارټ. نو د دې ټیوبولر پارټ چې کوم دا ټیوبز دي دا د دې درې حصې دي. یو ته موږ څه وایو پراکزیمل کنولیټډ پارټ دا کوم چې اولنۍ حصه ده دا دې ته وایي پراکزیمل کنولیټډ پارټ. ورپسې زموږ سره دا یو شیپ چې کوم ریجن دی دې ته موږ څه وایو لوپ اف هینل. څه ورته وایو؟ لوپ اف هینل. لوپ پړې ته وایي. او دا والا کوم حصه چې دا دې ته موږ وایو ډیسټل کنولیټډ پارټ. دا خبره کلیر شوه؟ اوس مونږ وایو چې دا پراکزیمل کنولیټډ چې کوم دا ښکته حصه راغلې ده دې بیا فردر دوه حصې دي. څو حصې دي؟ یو ته مونږ وایو تک ډسینډینګ سیګمنټ. دا حصه دا تک ده که نه دا کولاو ده او ښکته راغلی ډسینډینګ څه ته وایي؟ لاندې کوزېدو ته وایي. نو دې ته مونږ وایو تک دې ځای پورې دا تک دی او دلته بیا نری شوې ده نو دې ته مونږ څه وایو تک ډسینډینګ لیم. او دا کوم چې نری حصه ده دې ته مونږ وایو تین ډسینډینګ لیم. لیم خپې ته وایي. لکه دا ځای ډبل دی او دا ځای څه دی نو دا تک شو او دا ځای څه شو دا تین شو. دا خبره کلیر ده؟ اوس دا ریجن چې په کوم ځای کې بینډ شوی دی داسې نو دې ته بیا موږ څه وایو هیر پین بینډ. څه ورته وایي لکه هیر پین بینډ. جینکۍ په ویښتو کې دغه شانتې ږدي که نه څه ورته وایي کلیپ ورته وایي که څه یا دا دغه شانتې بینډ شوی دی. خاص ټون اوس دا بره دا کومه خپه چې بره ختلې دی اوس دې سایډ نه موږ داسې راځو نو دا زموږ دا خپه دې ځای کې نری ده که نه دلته بره څه ده ډبله ده. کله دې سایډ نه ځي نو دا حصه ډبل د تک دی او دا تین دی خو د هغه سایډ راځي نو دا حصه څه ده دا تین ده او دا تک ده. نو دې ته بیا موږ څه وایو تین خو دې ته به اوس څه وایي اسینډینګ. اسینډینګ څه ته وایي؟ بره ختو ته وایي.
دې ته وایي thin ascending segment او دې ته وایي thick ascending segment او دې والا region ته وایي distal cannulated part او دا چې کوم connection دې ته وایي collecting duct. څه وته وایي چې دا collection کوي دې چې کوم filtration کیږي هغه په اخر کې دا collect کوي جمع کوي. و student مونږ دا on the basis of location څه ته وایي ځای ته وایي یعنی په مختلفو ګردو کې الله تعالی مختلف نفران پیدا کړي دي نو د لوکیشن په بیس سره د نفران two types دي. So types دي on the basis of location there are two main types of nephron. The first one is cortical nephron and the second one is juxtamedullary nephron. یعنی هغه نفران چې هغه د کډنی د کارټیکل ریجن نه شروع کیږي او دا چې کوم د لوپ اپ هینل دا پړې شانتي دا شارټ وي یعنی په ګرده کې تقریبا زموږ په ګردو کې 80 to 70% نفران هغه سي هغه کارټیکل والی دا ځان سره نوٹ کا او د 20 نو واخله 30% دا پکې سي سټوډنټ دا پکې juxtamedullary نفران وي. هغه نفران چې هغه زموږ سره د اوټر د انر کارټیکس دغه د سره کارټیکس ریجن د دې اپر ریجن دغه شروع شوی میډوله ته نږدې نو دې ته بیا موږ څه وایو سټوډنټ دې ته موږ juxtamedullary نفران دا د لوپ اپ هینل دا پړې چې کوم دی دا اوږد دی او د دې دا سره دا شارټ دی. خبره کلیر شو کنه د دې دا کنیکشن دا سره دا لانګ دی او د دې دا کنیکشن دا سره دا شارټ دی. نو دې ته موږ دا سره کلی کارټیکل نفران ته دا 80 to 70% دی دې کې لوپ اپ هینل پکې شارټ دی دنه چاپیره چې کوم کیپیلریز دی ته موږ پیریټیبولر کیپیلریز او په دې کې د کیپیلری سپیشل نیټورک یا ته موږ ویسا ریکټا یعنی دا ویسا ریکټا کیپیلری دا په juxtamedullary نفران کې موجود وي. خبره کلیر شو دا شروع کیږي د اوټر کارټیکس نه دا شروع کیږي د انر کارټیکس نه چې کارټیکس کوم ځای کې ختمي دا ځنه شروع کیږي د میډولا د کارټیکس د جنکشن نه شروع کیږي. دا یورین فارمیشن کوي دا هم ایک جوړي دا هم ایک جوړي او دا سره یورین کنسنټریشن هم کوي څه کوي راکا یعنی یورین ټینګي هم ځکه چې دا پړې وګد دي نو دا به ډیر اوبه جذب کوي او کم چې د صحرا کم انیمل دی صحرایي کم مخلوق دی نو پای کې به دا نفران موجود وي ځکه چې په صحرا کې آلریډي اوبه کمی سپوه شوي که نه د کډني انټرنل سټرکچر و سره بیا مونږ نفران چې نفران څه ته هغه مونږ ډسکس کو ان شاء الله سبا له بیا مونږ دا ډسکس کو چې په دې ګرده کې یا په دې نفران کې یورین یا ایک څنګه جوړیږي دا خو داسې نه چې دلته خوراکونو کې اوبه اوس لاندې بس ایک روان شي داسې خو نه کنه دا یو ډېر کمپلیکیټډ سټپ بای سټپ پروسس دی دا ان شاء الله سبا له بیا ډسکس کو. So it is enough for today.